ورحمة الله وبرکاتو. مینوالو زما خوږو شاګردانو، د اردو د الفابېټ سره زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم انشاءالله العزیز. نن به د کاف پسې چې کوم دی کومه بل کاف دی موږ سره چې د هغې د با کشش او د هغې کوم الف دی د ولاړې والا هغه لوړېږي او د دغه مخکیني کاف سره به د هغې بېلتون موږ کوو انشاءالله العزیز. د دغه با کشش په څنګه ورکوټې لیکو او څنګه طریقې سره به موږ د دې الف اچو او په هغې باندې به چې کوم دی د زبر کوم کشش دی هغه راکاږو. دغه به زه ستاسو په وړاندې پېښ کوم انشاءالله. ما سره اوسئ چېرته بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې کوم دی موږ به د دې دا الف د دې الف نه به موږ سټارټ والو. دا الف به موږ سره وي 4 کت، د هغه بل په نسبت په 1 کت دا زیاتي. صحیح ده. لومبی څنګه تاسو ته ما ویلي وو هغې کې چې د دې نه به موږ سټارټ والو د الف نه دا موږ سره وي 4 کت. صحیح شو. بیا به ورپسې چې کوم دی بیا ورپسې د با کشش دی. دا با به موږ سره چې کوم دی د هغې با په نسبت باندې وړه وي. هغه موږ سره وه 5 کت، دا به موږ سره وي 3 کت. چې درته یاد وي د دې با کشش په موږ سره ورکوټي. دا د کاف چې کوم دی د ورکوټي کاف یو بل سټایل دی، یو بل قسم دی. صحیح ده. هغې کې موږ د دې با دا کشش چې دی د دې دا سر موږ داسې کولو پرېښو. دلته چې دا کوم را بندولي دا موږ نو کړي، خو چونکې په دې کې شته دی. صحیح ده. دا د دې ځینه والا تر دې ځې پورې چې دا کومه حصه ده دا به وي 3 کت. فرست سټپ دا شو، سیکنډ سټپ دا شو. صحیح ده. د دې نه پس په چې کوم دی مونږه بیا لاړ شو د کاف چې کوم کشش دی اوپري کشش ورته وي هغه به مونږ ولو. د دې سایز به مونږ سره وي 5 کت. د دې یو الف نه دا ټول ټکي په دې کې د دې الف چې کوم دی خامخا کردار وي. دی به ته چې دی څنګه جوړې تا ته به پکې د الف هغه وجود په نظر راځي. دې ته ویلی شي اوپري کشش. دا به وي زما خوږو شاګردانو او مینوالو دا به 5 کتي. لومبی حصه دا شوه. دویمه حصه چې کوم دی موږ سره د با کشش شو. درېیمه حصه چې کوم دی په 3 نمبر کې به مونږ دا کوو. دا که مونږ تقسیمو که نه نو دا به مونږ د دې ځینه واله تر دې ځې پورې د یو لاین شو، تر دې ځې پورې دا بل لاین شو او دا بل لاین شو. دا په 3 لاینونو باندې مونږ تقسیمو. دغه مونږ سره د کاف دویم قسم دی چې مونږ ستاسو په وړاندې پېښ کړو.